أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ ال عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 13 آیات نمبر 121 اور 122 دو آیاتونو ویلے کیږي. دین مخ کی آیات سره چنینو اگر ربط و مناسبت ما قبل رکوع کی مخ کی آیات کے ذکر شول و ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. که چرته تاسو صبر اختیار کو تقوا اختیار کړل نو دا کافر تاسو ته جنینو هغه بیا اس تجنو ضرر نشي در رسوله. اوس ډیرو کو کې په دغه باندې جنینو هغه دو واقع ذکر کړي. یو واقع جنینو هغه غزوه احد او دویم واقع جنینو هغه غزوه بدر. چې غزوه احد کې دغه صبر دغه تقوا کې کمی راغله نو را تیار شي فتح چې دی نو هغه تیار فتح هغه په شکست بدله شوله. جنگ بدر کې چې بیسرو سامان ولو خو آلت تقوا او صبر په اعلی پیمانه باندې ول نو چې کله دا دواړه کارونه په اعلی پیمانه ول نو آلت الله پاک چې نو بیسرو سامانه کې چې نو هغه فتح نصیب کړله. نو اوس دې کې دغه واقع ذکر کړي نو دا وړاندې بده کې اکثر په دې آیاتونو کې واقع چې نو هغه د غزوه احد ده منځ کې چې دی نو هغه د بدر قصه په کې هم ذکر شوی ده لګه. نو الله جل جلاله وی اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. احد غزوه چې دی نو هغه وجه د هغې سبب سودا څنګه راغلی وه نو د احد غزوه چې دی نو سبب دا جوړ شو چې د دغې نه مخکې په سن 2 هجرۍ کې چې نو هغه بدر وشولو. نو کله چې غزوه بدر وشوله نو غزوه بدر کې ځینو کافرانو تر ډېر لوی شکست میلاو شو چې الله رب العزت دغه غزوه له نوم چرانو یوم الفرقان کې خودلو. ان تر دې چې انګريز مورخینو هم د دې خبره اقرار کړی دی چې دا غزوه چرانو دا غزوه مبین و یعنی دا د کفر او د اسلام په منځ کې ډېر واضح چرانو هغه فرق کوونکی و چې دغه نه ورستو د اسلام ترقی او د کفر مغلوبیت چې نو هغه شروع شولو. نو دغه غزوه چې کله وشوله نو د سره د مکه چې نو هغه کفار عرب قریش دې چې نو هغه په تیش کې رالل او دې د عهد وکړلو چې په هر صورت چې نو هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو نه بدلالو. ان تر دې ته پورې چې نو هغه لیکلي تفاسیرو کې چې د دې یو وخت نو قافله تلی و شام ته نو دې ټولو عهد وکړلو چې دغه قافلې چې څومره هم پیسې راوړي سوره منافع شوي دا ټول به مونږ چې نو هغه را روان کال په احد کې د مسلمانانو خلاف چې نو هغه به لګو. دې ټول په دغه باندې چې نو هغه متفق شولو. ټول عرب چې نو هغه په دغه خبره متفق شول. آس پاس د نور قبیلې چې نو هغه سره یو ځای شولې او دې ټولو د حضور علیه الصلاۃ والسلام او د مسلمانانو خلاف چې نو هغه د غزوې د دغه چې نو هغه جنگ اعلان وکړو. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره مشوره وکړه چې دغه شانته احد نو هغه غزوه راځي کافر نو هغه راځي حمله کوونکي دي. نو آیا مونږه مدینه منوره کې پاتې شو خپل دفاع وکړو او که بهر ته نو هغه د مدینې نه وځو. نو کله چې دا خبره وشوله نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام نو هغه خپل رائے هم دا و چې مونږه په مدینه منوره کې پاتې شو خپل نو هغه جهاد وکړو خپل دفاع وکړو. او دا رائے چې نو هغه رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول چې نو هغه هم ولا. نو بیا چې نو هغه د صحابه نو اکثر صحابه دا رائے وشوله چې په بدر کې مونږ نه ولو نو دا غوی د جهاد جذبه ډیره و او چې مونږ غواړو دا چې د مدینه منوره نه بهر اوزو جهاد وکړو. نو دوی په دغه جذبې سره نبی رسول الله بس سید فیصله په دی وشوله چې مدینه نه بهر توزو جهاد وکړو.
نو کله چې دغه فیصله وشوله نو په لارې کې چې نو هغه د کافرانو تعداد 3000 ولو، مسلمانانو تعداد چې نو هغه شروع کې زر ولو. عبد الله ابن ابي ابن سلول منافقو د چې نو هغه د لارې نو واپس ولو چې زما پرای باندې عمل نکېږي نو موږ د سره نزو. نو د خپل مرګرو 300 منافقانو سره چې نو هغه واپس ولو، مسلمانانو تعداد چې نو هغه پاتې شول 200. په دغه تعداد سره د غزوې کې چې نو هغه ووتلو. شوال چې نو هغه بعضې تفاسیر چې نو هغه 7 تاریخ لیکلی، بعضې 11 لیکلی. هغه آسان تطبیق دا دی چې 7 تاریخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره نه وتلو، 11 باندې چې نو هغه د غزوې چې نو هغه شو شروع شي. و ذخیرۃ الجنان کې چې نو هغه لیکلی چې 11 شوال هفته ورسته نو هغه معارف القرآن کې چې نو هغه لیکلی دی وای 7 تاریخ چې نو هغه تطبیق چې نو هغه د کنه. نو بهرحال حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه سره ووتلو، بیا آل چې نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام وته طریقې کار وخوالو چې تاسو به په دې ځای باندې ناسئ. آل ته د جنو هغه د احد سره خواته یو کچ چې نو هغه غونډۍ شانتی ده. احد دا پاخ کې تقریبا 2.5-3 میله چې نو هغه فاصله کې مدینه منوره نه اوس تقریبا مدینه آبادی دومره رسیدلې ده چې احد دا تقریبا د مدینه چې نو هغه په حصہ کې راغلی دی. نو اوس دغه د چې نو هلته لاړو، دغه غونډۍ ته چې نو هغه جبل رومات وای. نو په دې باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام د 50 کسانو چې نو هغه یو دسته مقرر کړله. حضرت عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه دغه امیر مقرر کړلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا چې نو هغه نصیحت وکړو چې مونږ له په هر صورت کې خو تاسو برا کوزیږئ نه تر سوچ ما درته نه ویلي. برابر خبره ده که صورت د فتح وي او که صورت د شکست وي، خو په دواړو صورتونو کې تاسو برازئ نه. نو بیا چې کله په شروع کې مسلمانانو ته فتح میلاو شوله، نو د فتح میلاوېدو نه وروستو بعضې صحابو چې نو هغه اجتهادي غلطي چې نو هغه دی وشوله. هغوی وی چې ګوره حضور علیه الصلاۃ والسلام د خبرې منشا دا وه چې کله موږ ته نو هغه فتح صحیح یقیني میلاو شي بیا راتلی شي. دغه وخت چې نو هغه کم امیرو حضرت نو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ هغې نه موږ باید پورې نزو تر څو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام موږ ته ویلی نه. بهرحال نو دغه کسان چې نو هغه روان شولو. حضرت عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د هغه سره تقریبا 10 تنه ملګري چې نو هغه پاتې شول. شاته چې نو هغه په دغه کې وکتلو نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د هغه لا په دغه وخت کې ایمان نو راوړی او د کافرو د طرف نه چې نو هغه جنګېدو. ځکه په دغه وخت کې چې نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د هغه هم ایمان نو راوړی. د ابو جهل نه وروستو د عربو کمان او مشري چې نو هغه د سره وه. نو دوی چې نو هغه دغه شانتي وشو. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې لا ایمان نه راوړی دی د هغه طرف رالو او 200 کسان چې نو هغه ځان سره جنگجو راغستو. نو دغه کسان چې کم په غونډۍ مقرر شول دی هم شهیدان کړل او دی اوچت شول او د الله پیغمبر او صحابه لاندې میدان کې پاتې شولو. نو د بره نه که خیال مو کړی ګټۍ هم تیزه لګي او بیا چې نو هغه 200 کسان په یو ځای چې نو هغه د تیر چې نو هغه پایر کوي، یو 200 چې نو هغه تیرونه په یو ځای چې نو هغه ورولې کېږي. نو دی دغه شانتي حمله چې نو هغه وکړله. مخې ته یې اواز وکړو نو کم کسان چې ابو سفیان او د هغوی تلل نو هغه کسان هم را واپس شولو. نو د دغه وخت کې یو لویه ګمسان جنګ چې نو هغه شروع شولو ان تر دی چې په دې کې چې نو هغه تقریبا 80 تنه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه شهیدان شولو چې پای کې مصعب ابن عمر هم حضرت چې نو هغه سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه پکې هم شهید شولو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه مبارک چې نو هغه پکې شهیدان شول، سر مبارک چې نو هغه پکې زخمی شولو. نو دا دقیق چې نو هغه واقع اوس الله وی دلته ولې دا وشو لکوټ صبر او تقوا کې کمی رالو دا دې لک صبر ونه کړلو. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه د منشا متعلق هغه شانو نشول نو دقیق وارو. نو ځکه الله وی استبوء المؤمنین اذ غدوتک من اهلک، کم وخت چې تو د خپل کور نه اوتلی تبوء المؤمنین مقاعد للقتال تاکې نول مسلمانان چې نو هغه په مورچو د قتال کې. والله سمیع علیم، الله اوریدونکی او پوه دی.
اذ هم طائفتان منکم ام تفشلا الله وی هر کله چې نو اراده وکړه دوه ډلو بنو حارثه او بنو سلمہ دا دو چې نو هغه قبیله مسجد چې نو هغه مسجد قبلتین سره خواته د دوی آباد ولو نو کله چې نو هغه دغه عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق واپس ولو نو د دوی په لړ کې دا خبر رااله چې مونږه عاصم تعداد کې کم یو هغه 3000 ولا مونږه زر کسان ولو بیا زمونږ خپل کسان دام زمونږ د 300 کسان چې نو هغه لاړل نو مونږ هم واپس کیږو خو چون کې دوی کامل ایمان والول ځکه الله په خپل والله ولیهما نو دوی کامل ایمان والا مسلمانان ولو الله د دې چې نو هغه مرسته وکړه د دوی په ذهن کې دا خبر رااله چې الله پیغمبر جنگيږي دغه شان چې نو هغه ابوبکر عمر دی لیل صحابه پاتې نو مونږ ولې واپس کیږو نو دوی بیا رال نو دوی بیا وی چې په دې آیات کې څنګه چې زمونږ لکو ټیک همت چې نو هغه همت بیلل دغه خبره زار دی خود دغه آیات کې زمونږ د بنو حارثه او د بنو سلمہ چې نو هغه لوی فضیلت هم ذکر شوی ځکه الله رب العزت یوې قبیله ته چې نو هغه د عربو ته دې نه دی ویلي چې الله پاک د دوی دوست او مددگار دی سوا چې نو هغه بنو حارثه او بنو سلمہ ته چې قران کې الله په خپل اوه والله وليهما الله چې نو داغوی دوست دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او په الله باندې چې نو هغه توکل مؤمنان لپاره کار دی نو معلومه ده شوله چې توکل دا به د الله په ذات باندې کې په اسباب بچنه نو هغه توکل نه کوي بدر کې کامل توکل و الله فتح ورکړه دلته لګ ډېر اسباب ته چنانو هغه نظر لاړلو فتح چنانو هغه په شکست بدل شول توکل څه شی دی نو توکل اسباب اختیارول نه ورستو بیا چنانو نتیجه د الله په ذات باندې پر خودل دی ته ویل کېږي توکل وګوره حضور عمل هم داري الله په خپل از غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین للقتال چې کله سحر شو حضور علیه الصلاۃ والسلام اسباب اختیار کول مورچې جوړې کولې پاغه کې د صحابه تعین وکړلو هغه له چنانو تیرونه ورکړل دا غوې له چنانو هغه توري ورکوي ډالونه چنانو هغه ول ورکړل هغه پراته چنانو هغه جوړ کول دا ټول اسباب چنانو هغه اختیار کړل او بیا دغه نه اورستو د الله په ذات باندې چنانو هغه توکل وکړو نو توکل دې ته ویل کېږي چې سړی اسباب اختیار کی خو نتیجه د الله په ذات پرې دی کافر کې فرق دی نو هغه مسلمان او کافر دار چې دا هغه صرف او صرف د دنیوي اسباب باندې چې دی نو هغه یقین ساتي مسلمان بچي نو اسباب اختیاري خو نه یقین به د الله په ذات دی نو ځکه الله وی والله ولی والله وعلى الله فليتوكل المؤمنون په الله باندې چې دی نو هغه به مؤمنان توکل کوي الله دې موږ ته دغه چې نو آسې په نصیب کړي و از غدوت او کله چې تا سحر وخت را اوتلې من اهلک سحر چې نو هغه سحر وخت را اوتلې ته من اهلک د خپل کور نه تبوئ المؤمنین چې کینول تا مسلمانان مقاعد للقتال په مورچو د پاره د جنگ کې د مورچو کې د پاره د جنگ والله الله پاک سمیع اوریدن کې علیم په دې اذ همت هر کله چې اراده وکړه طائفتان دوډلو منکم تاسو نه ان تفشلا دا چې همت وبیني والله الله پاک ولیهما دا غوی دوست والله وعلى الله او په الله باندې فلیتوکل المؤمنون پکار د چې توکل وکړي مسلمانان و از غدوت او کله چې ترا اوتل سحر وخت کې من اهلک د خپل کورنه تبوئ المؤمنین چې تاکي نول مسلمانانو مقاعد للقتال مورچو کې د پاره د جنگ والله الله پاک سمیع اوریدن کې دی علیم پوه دی اذ همت هر کله چې اراده وکړه طائفتان دوډلو منکم لتاسنا ان تفشلا چې همت وبایلی والله الله پاک ولیه هما داغوی دوستو وعلى الله او په الله باندې فلیتوکل المؤمنون پکار د چې توکل وکړي مؤمنان مسلمانان